بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ الفاتحه فضائل. احادیث مبارکو کې د دې سورۃ ډېر فضائل بیان شوي دي. دلته چند یو څو فضائل د سورۃ الفاتحه بیان کیږي. حضرت عبدالمالک بن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایلی دي، این روایت ته چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد دی چې سوره فاتحه هر مرض د پاره شفا ده. یعنی سوره فاتحه چې کوم ده دغه هر قسم علاج دی. چې څوک بیماری، هر قسم بیماری، هر قسم بیمار د پاره، بیماری د پاره سوره فاتحه کې علاج شته. شعب الایمان حدیث پاک دی. دغه شانتي په حدیث پاک کې راغلي دي حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ روایت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد دی، الله رب العالمین په تورات او په انجیل کې ام القرآن یعنی سوره فاتحه په شانتي بل سورت نه نازل کړي دي. یعنی د سوره فاتحه په شانتي سورت چې کوم دی نه په تورات کې الله پاک نازل کړي دي او نه په انجیل کې نازل کړي دي. دغه شانتي دا نورم دی د سوره فاتحه، دا یو نورم دی. څنګه حدیث پاک راغلی فرمایلی دي حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما، مسلم شریف حدیث پاک دی، فرمایلی دي حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما چې یو فرشتہ اسمان نه نازل شله او دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بارگاه کې سلام پیش کړو. سلام نه بعد عرض وکړو، یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تا ته دی د دوه نورونو بشارت یعنی زیره وی چې تا نه علاوه بل نبی ته ملاو شوی نه دي، تا نه علاوه بل نبی ته الله رب العالمین عطا کړی نه دي. او هغه دوه نورونه دا دي، یو سوره فاتحه ده او بل نور د سوره بقره اخري آیاتونه دي. وما علینا الا البلاغ المبین.